نواز شریف او شهباز شریف کور ته ورپسې رالل، لاسونه یې ورله ښکل کړل، خپې یې ورله ښکلې کړې چې د خدای دپاره ملګری م شه. هغه زرداري او بلاول زرداري هغه ورپسې رالل، او د پی ټي آی خو د دنیا وفدونه خو چې هغه کور ته ننوځي دوی ورپسې ننوځي او ورته وایي چې د خدای دپاره ای مولا پتا به شي. هغه وایي ودرېږئ چې اذان وشي زه تاسو له جمع کوم بیا به پته ولګي. نو ورله مخکې شي د جمع منځونه ورله وموکي او دا ورته وښیي چې دا هغه فضل الرحمن دی چې تاسو به ورپسې وي چې ډیزل ډیزل، تاسو به ورپسې د دنیا بکواسات کول، لیکن هغه فضل الرحمن د علماو شاګردو، علماو د هغه تربیت کړی، د مفتی محمود زوی دنیا ته وښودله چې که په دې ملک سیاست کولی شي هغه مولا کولی شي، بل څوک یې نشي کولی. او نن هم تاسو واورېدل، نن حکومت بیا وایي چې خدای پاکه د آئیني ترامیم کو، خو دا مولا د 15 کسانو مشر دی، دی به کله زموږ سره ملګری کېږي. او مولا ورته وایي چې بچیا په دروغو کې د ملګری نه یم. ورته یې ووي زموږ سره په آئیني ترامیم کې زموږ حمایت وکړه. وی راوړئ ستاسو هغه آئیني ترامیم چې څه دي؟ نو هغه د سره وونه، اول وونه اگر چې پی ټي آی والا د هغوی مشران په مولانا فضل الرحمن پسې کور ته رالل چې د خدای دپاره زموږ سره ملګری شه، لیکن چې کله هغه د شهباز شریف نه وغوښته چې آئیني ترامیم څه دي، هېڅ شی نه و. پی ټي آی والا ته هم پته ولګېدله چې دا خو کافر دروغجن دي، څه شی شته دی نه، او وایي د اسمبلۍ نه پاس کو. بیا یې ځان له جوړ کړل. مولانا صاحب ورته وایي ستاسو دا اړو زه منم نه، زه به جوړوم ته به یې منې. په تاسو کې به ډېر داسې خلک وي چې په دې 10 کالو کې به په مونږ پسې، یعنی زمونږ په دې عظیم عالم پسې ډېر پوسټونه به یې کړي، ډېر به په دکانونو کې ورته کنځل کړي، ډېر به په اجرو کې په هغه پسې خبرې کړي، او ډېر به د خپل زړه هغه بړاس او د خپل زړه هغه غوسه او بغض به یې ویستی. لیکن الحمدلله د حکومتونو په طرفدارۍ باوجود، د حکومتونو د منصوبه بندو باوجود هغه مولا دی زیړه پګړۍ یې وه او زیړه پګړۍ یې ده، ښکلی شکل او صورت یې دی، او داسې غټ وجود خدای ورکړی دی، دومره سینې ورکړې ده که نه چې ستاسو د پیر سباق دا غټ غټ غرونه د هغه د سینې په مقابله کې ډېر واړه دي، دا ټینګېږي نه، ټول هم راوغورځول. زه چې اوس راتلم هغه ټول غرونه نیغ نیغ کړي دي، داسې ټول یې راوغورځول. لیکن قائد امت اسلام مولانا فضل الرحمن لکه څنګه چې د غره غونته کې پولادي جذبه وه، نن هم د غره غونته کې ولاړ دی، ټولې دنیا ته مخامخ دی. او تاسو واورېدل چې چا ورسره څه کړي نو داسې وګډول که نه چې دنیا ته یې ښکاره کړله چې دا خواړو د سره د ملک د چلولو یا د ملک په سیاسي میدان کې دا خو د سره په شي پوهېږي نه. او نن هم دا ده، هغوی نن هم ناست خو شنګای تعاون کانفرنس دی 3-4 ورځې وروسته به بیا کېږي. نن مولانا صاحب بیا په میرپور کې اعلان کړی دی چې ترامیم به هغه چې زما د دې ملک د عوامو په هغې کې فایده وي، زما د دې ملک د عدلیې په هغې کې فایده وي، زما د دې ملک د انتظامی امور په هغې کې فایده وي، او چې دا پکې نه وي نو نه مې منلې ده او نه منم. په میدان کې ولاړ یم، په میدان کې مې خلک راویستي او بیا به هم په میدان کې انشاءالله العزیز راوځم او د دې خلاف به چلیږم. دا د جمعیت علماء اسلام دا یو قوت دی، دا یو طاقت دی. ووټ ورسره شته او که نشته؟ نشته ورسره، نشته ورسره، نه دی را سره. مونږ په ووټ څه کوو؟ مونږ نران یو، نران سینه په سینه خلکو له ورځو، او الحمدلله چې خپل موقف چاته وایو هر سړی مني. خو چونکې مونږ د خان او د ملک نه، د چودري او د وډیره نه، د هغه نه مجبوره یو، نو بیا مولا په لاره کې پرېږدو. ورنه دغه مولا دا د دین محافظ دی،
دا د ملک محافظ دی، دا د ملک د عوامو د هغوی د عزت محافظ دی. دا جمعیت علماء اسلام دی چې د ملک د آئینی حدود هم حفاظت کوي، د ملک د جغرافیایي حدود هم حفاظت کوي، او په دې ملک کې د اسلامي حدود هم حفاظت کوي. مرګرو مولا کډیر هم بیکاره شي که نه، غوښه کډیر هم بیکاره شي د څه نه ښي؟ د پیتۍ نه ښي. مولا کډیر هم بیکاره شي که نه، نو کم سے کم تا ته خو دین ښي، تا ته خو عقیده ښي، ستا دې ګلالو بچو ته قرآن ښي، منځ ورته ښي، ستا دې ګلالو بچو ته ستا د عزت طریقې ښي، ستا دې ګلالو بچو ته په مستقبل کې نوکرۍ او دکاندارۍ او زمیندارۍ د شریعت د اصولو مطابق د هغې د زده کولو دا ورته ښي. نو که مولا ډېر هم بد شي که نه، خو بیا هم الحمدلله د قوم دپاره فایدهمند دی، د ملک دپاره فایدهمند دی. مونږ په دې ملک کې حکومتونه کړي دي، لیکن تر ننه پورې هم د دې علماو د حکومت یو وزیر نه جیل لیدلی دی او نه به جیل ویني. او زمونږ قائد محترم مولانا فضل الرحمن صاحب د 82 کالو ځوان دی، ځوان که بوډا دی، ځوان دی، ځوان د 82 کالو ځوان دی، لیکن تر ننه پورې هم نه د سپریم کورټ جج ته مخامخ شوی، نه د های کورټ جج ته مخامخ شوی دی، او نه پې تر ننه پورې چا داسې داغ لګولی دی چې دی به هم جج ته مخامخ شي. ژوند کې یو ځل ورغلی سپریم کورټ ته، لیکن په څه کې ورغلی؟ په ذاتي مسلې کې نه دی ورغلی، د چا په لوټ او په کسوټ په کرپشن کې نه دی ورغلی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس د هغه د ناموس ته تحفظ دپاره او د هغه د ختم نبوت د دې عظیم منصب د تحفظ دپاره جیل کورټ ته ورغلی دی، او ماشاءالله خبرې بغیر د وکیل نه کړي دي. وکیل یې نه دی مخکې کړی، وایي زه په خپله وکالت کوم، او قاضي فایض عیسی ته مخامخ داسې خبرې کړي دي چې باوجود د دومره عظیم جج نه، د دومره عظیم وکیل نه، هغه ته هم دا خبرې نه وي معلومې چې کوم دی مولا د خپل علمیت په بنیاد باندې هغه ته ښوولي دي. د دې علماو ملګرتیا وکئ، د دې علماو سره ملګري شئ، دنیا کې به هم خوشحاله یئ، او په آخرت کې به درته الله جل جلاله خوشحالي نصیب کړي. او ستاسو په دې علاقې کې چې د جمعیت علماء اسلام کوم تنظیم دی، یا د مجلس تحفظ ختم نبوت چې کوم تنظیم دی، د هغې سره تعلق ساتئ، د هغوی سره کینئ، د هغوی نه عقیده زده کوئ، د هغوی نه دین زده کوئ. الله جل جلاله به در باندې خوشحالي راولي. په آخر کې تاسو ټولو ته د دې عظیم اجتماع په منعقد کولو باندې مبارکي در کوم. الله دې د دې اجتماع په منعقد کولو باندې تاسو ته په دنیا کې هم خوشحالي درکړي، او د قیامت په ورځ هم د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم شفاعت او د هغه د حمد د جنډې لاندې خدای پاک د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې ټول جنت ته بوتلی. او چې د کوم علماو قربانی کړې ده، یا په دې جماعت کې چې کوم عالم قربانی کوي، د دې جماعت امام څوک دی؟ هغه دی، دا نرم